الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الكسوف. ودينا كويكي مولانا سيبو الكسوف ستوى يوم كسوف ستوى ندوارو أسباب سيبو وقبلك قريب دي زمانه کې بعد د نبی رڼا خلک دا سوال کوي دا کسوف او کسوف دا خپل عادي اسباب دي نو چې رسول الله مبارک دې کې د مونږ ورکړو دا د صدقو او د مریانو د آزادېدو حکم ورکړو او څلورم د دې د مونږ کیفیت بس بیا په هغه مونږ کیفیت کې نور مباحث لومبی راځي کسوف نقصان ده کسبا یکسب کسبا نقصان بلا معنی او خصوص دوروالی ته ویل کېږي خړوالی ته او دې ته اوس خصوص عموما په نور کې استعمال افتاح په یو بل کېږي خصوص عموما په نور کې استعمالېږي او خصوص په قمر خصوص الشمس او خصوص القمر وإطلاق په یو بل کې خصوص شمس کې د کله په قمر باندې دي خصوص په قمر کې د کله په شمس باندې نو دا خصوص شمس ته ولې وایي هغه نه نقصان شي او خصوص د قمر ته ولې وایي لکه خړوالی پکې راشي ټول دا یو او په اصطلاح کې څه ته وایي خصوص الشمس په پښتو کې مصدر دی ابواب الخصوص او خصوص القمر د قمر مصدر دی سورج ګرهن وته او چاند ګرهن اسباب یې نو شریعت کې ذکر نشته په قرآن او سنت کې ذکر دی او موجوده ساینسدانان دي نو قرآن او سنت د دې خبرو ذکر نه کوي موجوده ساینسدانان وایي کسوف الشمس په دې راځي چې ستومه حایل شي د شمس او د ځمکې په میانځ د شمس رڼا د رسي میانځ کې ستومه راځي نو ستومه پورا حایل مکمل ستومه لري چې ستومه پر ځمکې نه وړه ده ځمکه دې ګټه په ټولو سیاراتو کې وړه او په ټولو سیاراتو کې ځمکې ته نږدې نو ګوره چې کوم شي دا لاس دی چې دې لرې کما چې دې کوم یا مانه دا بل څه پناه چې څومره دې کوم باندې ډېر شي پناه نو کله قرآن ورانه پناه نو پورا ګرهن راشي ده چې څومره او کله راځي نیم ایسا پناه په دې مدار د کولو په لګي ټول چکرې د ځمکه هم لګیا ده چکرې سپوږمۍ هم لګیا ور هم لګیا ټول سیارات لګیا نو چې سپوږمۍ حایله شي په مابین د شمس او د عروې کې نو کسوف الشمس کلمه حایله شي په ټوله دا یو بل او په بعضې علاقو کې دا وي بعضو کې نه لکه دا خاص استوا د څوک لري څوک نږدې چاته سپوږمۍ دلته روانه ده چاته هلته چاته دې چاته سور لري چاته نږدې نو بعضې علاقو کې بعضو کې نه او خصوص القمر پسې راځي تاسو ویلي کې نو د قمر مستفاد د نور د شمس نه نو کله ځمکه حایله شي په مابین د شمس او د قمر چې ځمکه حایله شوه نو دا نور سپوږمۍ ته د نور رڼا نه ښکاري نو یا به پوره حایله نو پوره سپوږمۍ نه ښکاري ورته نو ټوله ښکاري یا به نیمه حایله حصه چې څومره حایله شوه نو هغه پوره د نور د سپوږمۍ نه ښکاري د غړه ښکاري د اثبات اوس دریم د مستشرقینو سوال
وإذا خپل عادي أسباب لري لکه ما وویل نو چې څنګه یو شی عادي اسباب لري نو په هغې کې د لمونځونو څه ضرورت او د رجوع څه ضرورت دی او د صدقو او د برایانو د ازادېدو څه ضرورت دی. مولانا صاحب دا مستشرقینو په وخت کې سوال کوو ته شي کوي لکه ساینس اوس دا ثابته کړه ما ته هر یو شی عادي اسباب لري کله د خپل عادي اسبابونه تجاوز وکړي لکه باران عادي اسباب لري که نه او کله د خپل عادي اسبابونه تجاوز وکړي نو تباهي جوړه شي. هوا یو عادي سبب لري چې هغه د سمندر دریاب چپي او کله د خپل عادي اسبابونه تجاوز وکړي. یخني خپل عادي اسباب لري او کله د هغې نه تجاوز وکړي. ګرمي خپل عادي اسباب لري جنور دی کله د هغې نه تجاوز وکړي خلک تباهي. دا وایي چې اسباب لري اسباب لري خو کله اسباب زیات کم هم کېدي شي نو نقصان. دویمه درته یو ناشنا خبره د نور کې کشش ثقل ځان شي راکړي او په دې ځمکه کې کشش ثقل ځان شي راکړي د چې بره اورنس کې یو کاڼی کوي دا ځمکې ته ولې ده دا په هوا کې ودرېږي ولې وي دا پکې ثقل سبب خو اجرام دي دا ځمکه ځان ته راکړي ځمکې ځان ته کشګۍ چې کوم شی منجمد دی او کلک دی هغه کې هوا نشته هوا شي هوایي شي کوم فضا کوي برکې په دې خو پوهېږې نو چې کوم شی منجمد دی منجمد کلک دی لکه کاڼی شو اوسپنه شوه ډبره شوه په دې کې هوا نشته دا زر راکاږي دې کې هوا نشته چې بری راکاږي مالوچ شو هغه منجمد دی د هغې کې دننه هوا ده نو هوا یې بره راکاږي ځمکې لاندې راکاږي نو موږ هغه درود دی او دا سپک دی درون او سپک دا معنا مالوچ خو غټ پټ دی بره ځي ولې هغې کې هوا ده د هوا زور دی هوا زور نه کوي چې شي بره کړم او ځمکه زور نه کوي چې لاندې کړم نو چې کوم د هوا نه ډکي نو ځمکه پرې زور ډېر نه شي کولی هوا پرې زور دی او چې کوم د هوا نه نه شي هوا پکې دي نو د هوا زور دی نو هغه تیزۍ سره لاندې راځي بس دا قانون دی. نو دا ځمکه دا سپوږمۍ چې تاوېږي خبرې دا پسې تاوېږي دا ځمکې تاوه د دې ځمکې خپل کشش ثقل هغې داسې په یو اندازه باندې نیولې ده سپوږمۍ هلته پرې د نور کشش دی دلته پرې د ځمکې کشش دی ولې ځان ته راکاږي سپوږمۍ ځان ته راکاږي او الله په داسې انداز دا سپوږمۍ باندې کړې ده چې که یو ګوته بره شوه نو دا به نور راکاږي او ورځ به نانیسي قیامت به راشي او که یو ګوته د خپل مدار نه لاندې شوه نو د شمس زور پرې کمیږي د ځمکې زیاتېږي یو 10 اربه ځمکې ته راوځي چې دا دوه سیارې وجنګېدې بس قیامت ته ورسېدل په یو خاصه اندازه ساتلې محمود غزنوي کله هندوستان فتح سومنات یو لوی مندر د هندوانو په سومنات ولاړ نو سومنات کې ټول دا بندرونه ټول مات کړل نو سومنات کې یو بوتو چې په هوا کې معلق نه بره رسۍ شته نه لاندې څه چبوتره شته نه ښي طرف ته هېڅ قسمه د دې دغه نشته څه شی سپورټ منځ کې وي دا نو دا ټول هندوان راغلل وي دا زموږ مشر بت دی او خدای وګوره هوا کې دی چک مهرباني وکړه دا یو عادت دی او دا د هغوی د ګمراهۍ سبب و خلک راتلل وګوره که نه خدای دې که نه هوا کې خلکو به سجدې
محمد غزنوي ته وی چې دا څومره پیسې غواړي تاسو دا یو راته ای ته پته و چې دا زمونږ هندوانو د ګمراهۍ لویه ذریعه ده هغه وی سبا به پرې مشوره کړو د شپې خوب یو څو فرشتې دي او هغې د محمود غزنوي روان کړی دوزخ ته نورې فرشتې ورته دا څه کوې دا خو مجاهد دی دی خو هغه غزني نه راغلی و بلا نقیه فتح کړو جهاد یې وکړو ته دوزخ ته مه بوځئ دا خو بت شکر دی بلا بوتان یې مات کړ بت شکر بت ماته موږ جنت ته موږ بوځو هغې نور ورته وي نه بت شکر نه دی بت فروش دی بوتان خرڅوي چې راویښ شو وایي دا خو ما ته دا نه جهاد دی چې دومره سره سپین دي څه غواړې درکړم خو دا پرېږده بس کاډر یې وکړو وایي دا مندر ماته ابو یار څه ویلی شو مصیبت ته زور ورکوي نه غواړم نه دی غواړم خدای دا څنګه ډېر ښه دی یو کس و ورسره په لښکر کې هغه وایي صاحب ته راته چک وایي دا مندر مات کړې دا ګوت پرېږده دا مندر یو دیوال وغورځوه چې دیوال یې څنګه وغورځوم چې ډز شي ګوت دی بل دیوال ته راغلی په خپله وایي دا څه معنا وایي دی په دې دیوال کې دې کې پره لاندې مقناطیسونه ښخ کړي پټ مقناطیسونه او دا کوزم مقناطیسي دی او دی په داسې انداز ورته ښخ کړي دي چې دی په میانځ کې دی هغه یې ځان ته راکاږي دی هم راکاږي نه اخوا تېشه نه دی دی هم راکاږي دی هم راکاږي بره هم راکاږي لاندې مې میانځ کې وي ځان نو چې تا هغه دیوال وغورځو هغه دور ختم شو بله دی به دغه رنګې دا سپومۍ ده نو دا په داسې اندازه الله پیدا کړې قرآن کې الله وایي کل فی فلک یسبحون ګوډۍ بار نه ما خو ګوته یاده کړه ملا ګله که د ویښته برابر دا سپومۍ د خپل مدار نه ووته څومره د ویښته برابر ځمکې ته نږدې شوه ډز چې دا به نیغه ځمکې ته راځي ولې به ځمکې ته راځي د ځمکې سیمپل پې تېز شو د نور ولې نو چې دومره لوی دوه اجرامې فلکیې یو بل سره په دومره زور وډغېږي یو کاڼی چې راځي دپاره نه او ځمکې ته نږدې کېږي نو قوت تېزي زیاتېږي نو چې ځمکه یې څومره غرس دی داسې ده که نه ده نو چې دومره لویه سپومۍ او ځمکه په تېزۍ وډغېږي نو دا به ځمکه د خپل مدار نه وباسي که نه یو مدار نه ده په ټوکړې ټوکړې شي او د خپل مدار نه ووځي چې مدار نه ووتله دا نو باس یو ګاډی چې دلته روان دی او لږ داسې شو دلته به یو ګوته داسې او چې بله دې څومره به لرې کېږي یاده دې ده که نه ته ما ګوته دلته داسې ده دلته مې لږه داسې کړه نو دلته لږه ده چې هغه سر دارالحدیث ته رسي نو په ګزونو به دې پاشي نو دا خو تېز رفتار شی دی نو یو سیاره بلې سره بلې سره بلې سره هل هذا الا قیام دا یو انداز کې خدای ساتلی نو چې دا کوم وخت کې دا سپومۍ د لمر او د ځمکې په میانځ کې حایله شوه دا اوس ډېر خطرناک وخت دلته کې اوس نور هم زور لګوي او سپومۍ او ځمکه هم زور لګوي دلته ډېر زیات دواړه په مقابله کې شو دې ځمکې نه نور پناه کړه د نور نه ځمکه پناه کړه دې سپومۍ نو د ځمکې ټول طاقت د نور په مقابله کې سپومۍ ته متوجه شو او د نور ټول طاقت د ځمکې مقابله کې چا ته متوجه شو نو که لږه یو قابل پشتوی به جوړه شي او دغه رنګې د دویم صورت ته ګوره چې ځمکه حایله شي په مابین د نور او سپومۍ کې نو د نور ثقل ختم شو کشش ثقل ځمکه راغله نو که دا سپومۍ راشي او دې ځمکې ته راوجېږي بیا اوس هم ساینسدانان وایي چې دا ډېر د خطرې وخت اوس هم ساینسدانان وایي دې وخت کې ورته مه ګورئ که ګورئ په یو خاص عینک ګورئ سترګې به بندې شي اوس هم ډاکټران وایي چې ښځې دې وخت کې بار ته نه روځي د ښځې حمل به خراب شي ماشوم به برباد شي لکه دا خو عادي اسباب دي ډاکټران ولې وایي چې ښځې دې په نه ګوري عادي اسباب دي دا ولې ورته نه ګوري اصل فهم که عادي دي خو دا حیضه پرېږده او دا پرېږده
دا عادي اسباب دي مولانا سے اذا ورس کو به قروالي کوي نه خدای پاک قدرت دې معلوم شو بنا شو دا خدای قدرت دې مشاهده کړو صدقه مو ورته خدای دې نه دې دا شو دریم دا دور شو دا قبر تیار دا تر مخکې کا جدل دلاره د نور او د سپومې رڼا ماته درځي نو قبر کې بسي سرورم په خدای ایمان په توروالي ویریږي خدای ته په دې قادر چې دا ټول چې زما وخت او ایمان هم ټول شي نو په دې وجه رسول الله مبارک زمانه او د صدقې او د اطاعت مطابق ترغیبات ورکړي معنا لغوي اصطلاحي من ذکر کړه او اسباب من ذکر کړه او د مستشرقین او د اعتراض جواب او سرورم خبره د مانزه مطابق اون بګه څنګه د خسوف القمر خسوف و ممند شپې راځي دروازې دي د خسوف القمر ومنځ کې په متعدد رکعاتو کې اختلاف نشته هغه خدای د شپې دی ورکړي هغه کې جماعت هم نشته د شپې مونږ د شپې په منځ کې تفق انفرادیت دی ځان لګوي او هغه د شپې مونږ هغه کې ستا خوښه د جهر بالقراءت کې او کې اخفاء تهجد کې مستحق وقت د جهر کې هم کولی شي کې اخفاء کې هم کولی شي او خبره ده خسوف الشمس ده هغه کې مولانا سے یو په تعداد د رکعاتو کې اختلاف اصل په تعداد د رکوعاتو کې اختلاف دی زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر عام دو رکعات بس عام دو رکعات په یو رکعت یو رکوع کوي نو دوه رکوعګان سره ورته شي په دوه رکعات او یې مسله څه وایي نه په هر رکعت کې دوه رکوع او دوه سجدې په بل رکعت کې دوه رکوع او دوه سجدې مسلور رکوع او مسلور سجدې دا وی دلایل نشته او د نوم دلایل نشته هیڅ مشکل نه دی اوس دا اقوی د دلایل نه به جواب کوم خپل برتم بخاری کې راشي ان شاء الله العزیز هغه دا دی ملا ګولا چې دا شاسه وی جواب شاسه وی چې په کوم ورځ خصوص او شخص شوی د رسول الله مبارک بچي دا ټول جواب دی وایي د حضور پاک بچو ابراهیم هغه وفات شو خلق وی ان کا صفت الشمس بموت ابراهیم دا د مرګ د وجنه خصوص راغی رسول الله مبارک وی ان الشمس والقمر لا ينتصفان لموت احد شمس او قمر د چا د مرګ د وجنه راغی کې خصوص او خصوص نه نو څنګه دې کې دوه رکوع کړی دي هغه کې رسول الله مبارک دا ټکی ویلي په یو رکعت کې دوه چې په یو رکعت کې درې رکوع کړي نامشتا نو کومه دا ټکی ویلي چې په کوم رکعت کې څلور رکوع کړي دي کومه دا ټکی ویلي او چې کوم روایت کې راځي چې عام دوه رکعت کړي دي هغه کې دا ټکی ویلي ما ورشا کشمیری وایي چې کوم دا دوه رکعت لري کې په اختلاف نو کته یو وخت کې عام مونږ کړي دي او بل وخت کې دي دا به یو وخت کې دوه رکوع کړي په رکعت کې بل وخت کې درې کړي بل وخت کې څلور کړي دي په یو رکعت کې نو ټول کې د ابراهیم نمبر ذکر دي نو د ابراهیم څلور دره وفات شوی دی نو معلومیږي دا چې د تعدد د رکوعاتو د روایت دا مستری نو د هغه د ترتیب ورکوم چې تمام خلاص اوس براشو د قرات په جهري دي کسې دا به اختلاف نو زموږ د شافعي څخه په قرات سره او د احمد او د مالک څخه په دین باندې قرات په جهري دي دا به اختلاف زموږ د شافعي څخه په خصوص په شمس کې قرات سره دي پټ پاره دروازه مونږ او دلیل وباش عموما دروازه مونږ د کمادګر او ماسپخین شو قرات پټ او د پلید د مالک او د احمد قرات دي جهل ویشي په خبره او په خصوص القمر کې هم درته وي
امام شافعي هغه کې موږ قرات پټوان وصوف القمر کې شافعي سوي قرات پټوان او اي مسله سوي کې دا قرآن مونږ الله رستاخو خل قرات پکې پټوي او پکې جهر کې لو سر پسیشا باب الصلاه في كسوف الشمس والبسيشا. وبه قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا خالد بن يونس عن الحسن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله كسوف استعمال شو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى قام الرداء دليل زياده في غفار مبارك بعد هيبه راشي حتى دخل المسجد فدخلنا فصلنا بين ركعتين أري أريد وركعت دوبل انجلت الشمس جلوة الروحان دا زمون دلیل دی او ولدا د ابو بکر روایت ته سوچ وتا په چا روایت دی دا راوی ذهن کې واشه بس نور پکې زما غلطه نو بشر دې موږ کې سنوي کیفیت وو نو خامخا ذکر کړ چې دا وای چې حتی انجلت الشمس دومره وګدې وکړل هغه وګدوالي نوم ته ذکر کړی د مر روحانتیا پورې نو چې تعدد د رکوعات او یو نوې شی لازم نه او کته وی چې عدم ذکر خو دلیل ده نه دی چې تعدد د رکوعات په ذکر نه کوي دا منفي دي ماوی په معرض د بیان کې دی بیان کې مانځه بیان کې د مانځه کیفیت په ماقاوي او بیا سوي قرآن مون ذکر او بیا وی ان الشمس والقمر لا ينتفعان بما خرجنا اذا رايتموها فاسولوا وادعوا دعاءك حتى أغفر المنذ ودعاءك يكشف ما بكم حالات تطلب ذلك كشف شيء والوالد حسن شيء فبيغمبر مبارك فاسولوا ذا قولي شو ما كيف فعلي ذا سجيشو قولي شو ومعلومي كذا شيء عام منذ فموز كسنة بكيفية بيه فبيغمبر مبارك وقام آفر ما يلو فاسولوا في كل ركعة ركوعين وسجدتين يقول فرمائي دام لما دليل شو في باب معرضنا بيان دي دعاء وسره ذکر کی ودعو او داوی چې حتی هغه پوری مسکوي یا دعا کوي چې د حالت منکشف شي نو که په موږ کې نوې کیفیت او په عقل نه معلومیږي نو لازم پر رسول الله مبارک نو فعلی شو او قولی شو او دا خو ظاهره خبره ده مولانا تعدد د رکوعات او اقامات پیغمبر باندې بیان کې ذکر کوي نه به نوې نو عام شو دا ابو بکر روایت دی وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال فلا ابراهيم بن حميد اسماعيل بن قيس قال سمعت ابا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينسجمان. ابو مسعود انصاري دغه ته وای مخکنی ده چې وای ابو بکر دا چاري هو دا نه ویلي روایت دی هغه نه دی دوستو ان الشمس لا ينخسفان لموضع احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. دا دلیل دا قولی دی او دا ابو مسعود دی او دا زما دلیل. شو په منځ کې نوې کیفیت وي نو چې دا فرمایي چې لا ينخسفان او دا فرمایي چې د خدای یتونه دي او دا فرمایي قوموا نو دا تعدد د رکوعات او عقل نه معلومیږي ابي خامخا ذکر وبه قال حدثنا اسبق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عن عبد الرحمن بن القاسم بن ابي ذئب عمر رضي الله تعالى عنه يا ربي ابو بكر ابو مسعود انصاري بدري ودريم ابن عمر دا نوې شو دریم دلیل شو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموضع احد ولا لحياته لكنهما آيتان لتقدير القدرة الداخلي فإذا رأيتموها فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سباع بن معاويه عن زياد بن علاقه بن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسبت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله. دا ما دلیل شو دا د چا روایت دی د مغیرة بن شعبة دا سلور جدا صحابه دا سلور دلیل دا بلوه چې دا یاو دی دا سلور جو او دا سلور والا جدا روایات دی دا سلور دلیل نو که چېرته دی کې د موږ کیفیت جدا وي خامخا به ذکر
او قطر الله او یو د منځ کیفیت نه ذکر کوي دا اوس ورپسې شمول باب الصدقه في الكسوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم أنها قالت خسفت الشمس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص حاشیه کې رشتہ هغه دی د حاشیه دا وګوره صحابي باندې حواله ده وګوره اخیری کې دی هغه ایبیانس کې دی خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم پیدا حاشیه کې شتا فقام بالناس فلم يكد يركع دومره وګت قیام چې قریبا نه و چې رکوع یې کړی وي ثم ركع فلم يكد يرفع قریبا نه و چې سره یې پورته کړ ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد یو رکوع شو کنه شو او دا مضبوط روایت دی او بخاری کې نشته او مسلم کې نور صحیح روایت دی نو ما سره یو د ابو بکر شو او یو د ابو مسعود بدری شو دریم د چا شو د ابن عمر شو عبد الله ابن عمر سرورم د مغیره ابن شعبه شو او پیزن په صحابي کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص شو یاد لري شو خبره دا ورپسې رسول الله صلى الله عليه وسلم شی روایت دی دا د ایمو سراسو مستدل دی دا به هغه صفات شام ولې تاسو ته معقول دي عموما په شمس کې خصوص استعمالېږي او وختي مې کې ځاخي په یو بل کې خړوالي ته وینو نو شي ورپسې شو فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع لا یو رکوع شو ثم قام بیا فاسد فأطال القيام وهو دون القيام الأول وجد قيامه ثم ركع دوما ركوع شو فأطال الركوع دو ركوع شو وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود شابته ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس آيتان من آيات الله ورقاها لا يخسفان الموت يهنها لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا كما قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصدقوا مناسبته والله ما من أحد أغير من الله أن يشفي عبده ويشفي عبده زنا کی تعالی غیرت درتی کے نو سړی دا الله عبید یو خدای دا الله وین دی چې زنا کې الله له غیرت ودی ها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا تو دې کې تعدد د رکوعات راځي نو یو جواب ما تاسو ته مخکې دې کې دوه رکوع دي عائشہ په بل روایت کې درې رکوع په ترمذی کې د ابن عباس په روایت کې درې رکوع دي ترمذی حواله درکوم وګورئ ما ځکه پرې خاوده په ترمذی کې او په مسلم شریف کې بدل کې د ابن عباس په روایت کې سلور رکوع او ټول کې دا یو ټکی دی نو احادیث تا تعدد د رکوعات ټول فعلی دي او مستریب دي دیم لراشه بعض علماء جواب کړی دی ما مې نه دی اسینګ دی وره ودا اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع داخل نو ما کې سکون والا دا خیال وکړو چې ګنې پیغمبر مبارک چې شي اصلا چې سمع الله لمن حمده ویلي مونږ نه اورېدلې ما یو چې شو یوه کتل چې رسول الله مبارک ورکو دي ضرورت نشي درست سکون والا دا ګمانو کو د حضور پاک دور کو نه پیږي په خبره دا یو دی دا مینه یې په خیر ور یو بل چې بل سری بل دا چې نبی رسول الله ته جنت او دوزخ وکړي نو چې جنت وخو نو یو منچک مې ولید مې چې راځو کومه بیا مې پرې نو دا منچک ته پیښ شوی نو وروسته سکونو په دا ګمانو کې چې دې څه کوي دا وګورئ دا ډول جوابونه بیکاره جواب یو په حاوی کړل دې بل هدايي مراکله دواړه کوي ولې ځکه چې کچارته دا روپې سب دا روپې جواب شو ابي پاسه دل نو چې یو کته د رسپاټ ورکو دي نو زر رکو له لاړه دا کومه کې کړه نو وروسته په ګمانو کې غني دا پرې معمولی تیار او دلته سره دلته وایي بدون اوږد قیام هم فجر دون او رکوع مو بدون او کته چې په هغه منچک پسې ورپیټ شو نو ګمان پیدا وکړي چې دا رکوع دا یو منټ ورپیټي دی دا په دون رکوع ده او بل دا قیام اوږد دی پکې او بل دا کې مو سره شي چې په یو رکعت کې قرائت وکړو نو بل کې قرائت پرې د رکوع نه
دا دواړه جوابونه کمزوري اصل جواب دا چې دا مسترب روایات چې څومره دي نو هغه د هغې په مقابله کې موږ سره غیر مسترب روایات دي او ما ته یو بل دلیل مستقا او تاسو په محامي کې شته دی هغه پاسه دي وفيه لفظ پکې ولګاو هغه څه وایي فصلوا دا ډېر مزېدار دی فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من قبل فصلوا فصلوا كأحدث صلاة منذ کے وشاد اقرب منذ احدث معنی اقرب صليتموها من قبل تاسو چې مخکې کوم نږدې مونځ کړی دی هغه څه وکړئ نو د دې نه مخکې دا کسوف د ماسپښین او د سهار په میاشت کې ده ماسپښین نه مخکې راځي او د سهار نه وروسته راځي نو د هغې نه نږدې مونځ کوم یو دی د فجر نو دوه رکعته د فجر دي هله او هغې کې تعدد د رکوعاتو خو نشته نو صلوا كأحدث صلاة صليتموها من قبل صرف په دې به یو اعتراض راځي چې هغه اقرب مونځ کې قرات جهري دی تاسو سري ولې وایئ موږ وایو هغې کې ما سره دلیل د سر موجود نو معلومیږي دا چې مشابهت په ټولو کیفیاتو کې نه دی مشابهت په دې کې دی چې هغې کې یو رکوع دې کې بیا ورکوع دا خو ورپسې باب النداء بالصلاة جامعة بالخشوع اشارت دې ته وایي چې دې کې بام نشته دی چې دا څومره نوافلو له سره بام شته دی نه صاف اعتراضونه پرون هم چا ویلي وو لکه استثناء له بام شته که نه خو نفلې مونځ دی نفلو دپاره امام ابو حنیفه ځکه وایي چې تهجد له بام هغې علت موجود دی چې هغه سره لپاره بام وجود راویل شي تهجد له بام نشته ده په ټول روایات تهجد څه کوي چې واجبات تحت المنځ عندنا اب صرف فرض لپاره اذان دی بل نشته ورپسې اشاره وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا معاويه بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي الزهري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال ما كسبت شمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه باب خطبه الامام في سجود الخشوع وقال عائشه خطبه نه لري دوه خطبې دي او بیا کې جلوس دی دا صرف یو عام بیان دی د مخاطبین ماخوذ د خلکو کې یره پیدا شي خلق الله ته متوجه شي د دې قدرت ظاهره دا خلکو ذهن جوړ کتاب دی وقال عائشه واسماء رضي الله عنهما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني سنقيم بن شهاب قال وحدثني احمد بن سهل قال حدثنا مسعود قال حدثنا يونس بن شهاب قال حدثني عمر بن عائشه رضي الله تعالى عنها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب الشمس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد فقال فصف الناس وراءه فكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأتم قراءة طويلة فاقترأ كده تيدا زيادة حروفه وزيادة معناه يلقوبة قراءة ثم كبر ولدينا ما جبني شيء قراءة سرية فجهريو نبيا بيبي سورة بقرة والوسطى جاب يدا سورة ما غشتا ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة الناس وجب قدرت شكرا قراءة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر يا الله أكبر وركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ثم قال سمع دوباره وسمع الله لمن حمده وركع ثم سجد ثم قال قراءة الآخر من ذلك استكمل 4 ركعات غير بسجدات وثم قال من قبل أن ينصرف مخکې د هغې نه چې سلام یې ګرځول وګورئ دا هم نوې روایت دی نو هغه د عایشې دی وګورئ که نه یار ومقلې ثم قام فاصنع على الله بدای مناسبت د باب اجابه دی ثم قال هما آيتان من آيات الله لا صفان موجودة في حياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير من عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يحدث يوم خطبت الشمس في حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وترمذي کې 3 رکوع دی تاسو ترمذي را روانه او په بخاري کې سبا مسلم کې سلور رکوع دي شابه جان فقلت لعروة إن أخاك يوم خطبت الشمس بالمدينة استعاروا عبد الله بن الزبير يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح استعاروا عبد الله بن الزبير والصباح بشأنته 2 ركعتين وتتعدد ركوعات في أجل ما نما لأنه أخطأ السنة سنة التابعي صحابي دوي ترى سنة الرسول هو تابعي ده عبد الله بن الزبير ذلك صحابي سنة التابعي خبري
او که صحابي به خبري وایي نو دې سي جاره ته اجازه تاسو اور دا عائشې نه تعدد رکوعات اورېدلې دا پکې بل راغی د عبد الله ابن زبير هم دا د مختلف ځای کې علاقه دا شپږم شو پنځم شو شپږم شو شابه باب هل يقول كسفت الشمس وخسفت قال الله عز وجل وخسف القمر به قال الله په قرآن شریف کې خبر سره خسف استعمال کړي ٹھیک ده خبره یا وادي د سلامته کې کنه په دې موقع چې باندې کې ته پیسې مو د نکاح نه ها ایک بار اسلام اوزو ولا کومه غم نه کوي څنګه وکما سوي دا کومه کوم ته یا مالو کړه نو خبرې دي کړه یا د زړه په میدان ته یا مالو وبه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ليس قال حدثني يقيل بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها وهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس دا د خسوف چا سره قرآن کې خدا خبر سره دی د مناسبت نه دا ګورې بیا د عائشه روایت بل نه دی اصل ته چې دا مرتبه درې شو هذا وقال عائشة في رواية نشابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خلف الشمس فقام فكبر فقال قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي ثاني القراءة الأولى يعني خامخا به سورة من بها غشتها ثم ركع ركوعا طويلا وهي ثاني الركعة الأولى ثم سجدا طويلا ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخسف الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا سمع لموت يدين ولحياته مع حياته فإذا رأيتموها فابتغوا إلى الصلاة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قال وهو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن سعيد حسن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقسمان لموت يدين ولكن يخوف الله بها عباده لم يذكر عبد الحارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة أن يخوف الله بها عباده وتابع موسى المبارك حسن قال أخبرني أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده وتابع والشر الأخسر باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابي سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن يهودية جاءت تسألها فقال لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة دينا مكة عذاب قبر ذكر الحضور فاتنا نوريد نسألك عائشة تم يعذب الناس في قبورهم يهودية ونتتات وعمر بن مكة فقالت معاذا بالله أعوذ بالله عائدا أعوذ بالله عن كون ما من ذلك نقبل عذابنا فيجي ثم ركبتهم ذات غداة مركبا فحذفت الشمس وشبه فجعلوا أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زهران المجرد ثم قام يصلي زهران محمدها وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله من يقول ثم أمرهم أن يتعوذ من عذاب القبر باب طول السجود في الكسوف وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن ابن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال ما كسبت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نودي الصلاه جامعه فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجد ثم قام فركع ركعتين في سجد ثم جلس ثم جلي عن الشمس في سجدة في ركعة الذي روي عبد الله بن عمرو بن العاص लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल इब्न अल-आस ने फतवा हावी के बाद हम रिवायत हाशिया की हुई आगे किए और لا مشترك شو شابه قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سجدت سجودا قد وكانت ولا منها باب سجود سؤال الكسوف جماعة وسلم ابن عباس في سورة زمزم عائشة مسجد زمزم صف الأرض زمزم في سرا وجمع علي بن عبد الله بن عباس في جماعة في مسجد
وصلى ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس نزول کیفیت دې لکه راځي شي درې یو ځکه دورو بل ځکه په ترمذی کې څو درې په مسلم کې څو څلور په یو رکعت دی. قال ان حسب الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم او دا ابن عباس شابه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا من قراءة سورة البقرة. قراءة نسمعلوميږي چې قراءت سري وچرتا سورة البقرة لوستلې او بیا به نحمد نه ویلې اندازه ده شابه دې. ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع فقام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم ركع فقام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقال جلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعصمان والجبل. نو څه مطلب چې رسول الله مبارک له څو کاله توفات شوی دی شابه دې. ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنا كذا ونعود شيئا في مقامك ثم أرنا كذا كعكادا. فقال إني رأيت الجنة ونعود وقولا ووسطته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. شوي في جنة مولده أو سشيري قسم وكذا تناول العقول ولو سبل أكلت منه ما فيه إذا موجودة وشابته. أريد النار فلما نام كان كيوم قد وفزع ورأيت أكثر أهلها نساء قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن ناسيا ويكفرن نساء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. خاوند رتبه شي مراد دنا شکری دا شابته. قل لو ثم رأت منك شيء قال ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف وبه قال حدثنا بالکل نفل دي خدم پولیس ساری پولیس شابته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأنها قالت بيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس بين الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت مع الناس فشعت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله فقلت مع الناس فشعت أي نعم قال فقلت حتى تجلى الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لو أراه إلا وقد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنه هذا عايشين رواية ذيك التعدد الركوعات ومشترنا والقصيد مثل قريبا من فتن الدجاجات أيتهما قال اسمعوا يتاهده فيقال له ما علمك بهذا الرجل فما المؤمن قال المؤمن لا أدري أي ذلك قال اسمعوا فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فجرنا وآمنا واتبعنا فيقال له من سؤال فقد علمنا إن كنت لموقنا ومن منافق مرتاب لا أدري أيهما قال اسمعوا فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلته باب من أحب الأطاعة بيان فكيزات كشابة في كسوف الشمس قال حدثنا نبي قال حدثنا زايد بن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار في كسوف الشمس باب صلاة الكسوف المسجد وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن سعيد عن بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها أم يوكيدا جاءت تسألها فقالت تعالى بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غلات مركبا فكسبت الشمس فرجعتهم فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عن الحجر ثم قام فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع وقام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم ركع ثم سجد ثم سجد طويلا ثم قام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول ثم سجد دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ويقول ثم امر من يتعوذ من عذاب القبر باب لا تنكسف الشمس لموت اهل حياته رواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت اهل ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رايتموها فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمرو بن زهري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فطال القراءة ثم ركع فطال الركوع ثم رفع رأسه فطال القراءة
يحدثون قراءته الأولى ثم ركع فقال ركوع الركوعين الأولى ثم رفع نفسه فسجد سجدتين ثم قام فصلى ركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يصفان لموت في نوع حياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريد من عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى بن الوليد بن عبد الله عن ابي بكر بن موسى رضي الله تعالى عنهم قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يخشى ان تكون الساعه بعد المسجد فصلى في القيام وركوع وسجود نهيد وقد يفعل وقال هذه الايات التي فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد سؤال كوا يقطعه تأكيد نفذ الرازي نا كالإثبات كمن الله أو يا تأكيد نفي كي تقدير وباسما رأيته صلى قد يفعله شابدي وقال هذه الآية التي يرسل الله عز وجل لا تكون يوم يبدل حياته ولكن يخوف الله بعباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فارجعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في القرآن قال رب موسى استغفار صدقه وركع او سوتوي بريان ما ذات تجسدي مسكي قال هو ابو موسى وعائشه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا وليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زياد بن علاء قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يكشفان لموت ابن حياته فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجليا. باب الامام باب قول الامام في خطبه الكسوف اما بعد وقال ابو سامة وبه قال حدثنا هشام قال اخبرني فاطمه جمع بعضهم فكيف فقد اجابه بيت المنزل اسماء قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلت الشمس فقد وقف حمد الله بما هو اهل ثم قال اما بعد باب الصلاه في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن علي عن شعبة عن موسى حسن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الواسع قال حدثنا يوسف حسن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم قال خسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداء وانتهى الى المسجد وتاب اليه الناس وصلى في مكانين فانزلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا يصفان الموت اذا كان لا يتوسل الوضوء حتى يخشى ما بكم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال ابراهيم مات فقال الناس بذلك. باب صب الماء على راس الماء اذا تؤلقي فجرت قيام كل شيء تجانس شوي الحراف كسروها شو بيودريكا إذا قال الإمام القيام في الركعة الأولى. باب الركعة الأولى في الكسوف والطلوع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عمرو بن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف شمس ركعات في سجدتين الأولى الطلوع. باب باب جهل القراءة بالكسوف. وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير سمع ابن شهاب بن عمرو بن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال جهل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف جاء في الكسوف دي كسوف خالي او موارد كسوف ندي بلکہ سجدے اطلاق الكسوف كخسوف قمر والا دي فإذا فرغ من القراءة كبر فركع ولا يرفع من القراءة سمع الله لمن حمده الكسوف بقراءته شابه ويعاد القراءة في صلاة الكسوف كسوف ہے كسوف لفظ عائشہ استعمال کرے كسوف القمر دي في ركعتين والباس إلهي وقال ضعيف غير سبيل الزهرية وقال عائشة رضي الله عنها أن الشمس قصبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من قراءته كبر فركع إذا رفع من الركعة قال سمع الله ثم يعاد القراءة في صلاة الكسوف. أنت خسوف وأنت كسوف زيادة أو أغيك مولانا سيبو جهلوا إلى ذلك ندى بداية وذلك 4 ركعات في ركعتين ركعات ركوعات مرتقات وفيوك توفى فبعث منادي نسرى بجامع فلقته وصلى مع كريم ركعتين واربع سجدات قال وفريد الرحمن بن نبي فقلت ما صنع اخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى الى ركعتين مثل الصبح اذا صلى في المدينه وقال اجل انه افضل السنه المتابعه تابعي وصحابي في سنه ركعتين ما شاء الله تابع سليمان متسم سفيان بن خبر نشته جهر خصوص ته امر ته مراد دي شابا عن الزهري في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في سجود القرآن سجود القرآن چونکه محکم د منظور ذکر شو اوس ورستو تفسیر د صلات د سفر ذکر کړي دغه څه په کې سجود القرآن دغه عموما په مانځ کې قرائت سره وای
او د سجدو ولا قراءت دومره اوږده چې وي خامخا پکې سجدې راځي نو دا غي بیان درته کوي مولانا سے بس رپورټ اختلاف ای مسله سوي یو اختلاف وره خبر آسان شي وی سجود د پورې کلاوت د سجدې معنا وکړه سجود القرآن اضافت د مسبب سبب ته شوی دا تلاوت د قرآن سبب د سجدې تلاوت د قرآن سبب د سجدې دی بیا دا دی چې دا سجدې معنا څه ده نو په لغت کې وضع الجبهة على الارض او په اصطلاح کې سجدة منفردة منوية بين التكبيرتين سجدة منفردة يولد ولد منوية نيت ولد دا قانون يرى نيت بكين او بين التكبيرتين بس فكنا تكبير تحريما تبدل تكبير انتقالات نبكي رفع اليدين اشتغلوننا ونبكي التسليم ونبكي التشهد نبيت هو كي ويود الله اكبر في كشف بان الله اكبر لا سنة بروتوكول وقول لا تشهد قيام دا كل بكي نشتا سجده دا بكي نشتا او یو رکوټ کې مسله لګاو چې وجبت بقراءة آية السجدة أو سماعها وجبت بقراءة آية السجدة دي پورا آية به نیمګړینا او سمعها یا ووي نو زموږ په نسبت باندې واجب دا غي په نسبت سنت فسیره تاسو خبره خلاصوم چې خبره آسان شي موږ ته واجب ولې وایي دا قرآن شریف کې امر راغلی اوس او ما ویلو تاسو چې قرینه ني نو امر حقيقي معنا وجوب واجب شي دا یو شي واسجد وقتارب دوش درې الله تعالی چې چا دا نه کړی نو هغه نه لیلا کړی ما لكم لا تسجدون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ذلك یو دې کې دا جدا ما لكم لا تسجدون جدا دې کې دا یو دا جدا وای شي په خبره نو ما لكم لا تسجدون دا شو دا زمون دلیل او زید ابن ثابت خداوی دلائل موعظه یو ځای کې شکوه کوي الله او بل امر کوي دا وی دلیل څه دی ادا د چقدیر ابن ثابت وی قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة فلم يسجد سجدة آية كل سرا بشوط سجدة ونقل هم بجواب وكنت سجدة واجب على الفور من وقت با متخيل نو یا سبل سو جواب رسوبه کړ او ايه بلا ورا دا زید ابن ثابت شو دا حضرت عمر یو قول هغه دا سری انه لم يكتب علينا الا ان نشاء سموي وانه لم يكتب علينا انه لم يكتب علينا الا ان نشاء هغه مشیت په دې کې دي چې کوکنه مسنون شو هم زوای اذا الا ان نشاء تعميم فاوقاته الا ان نشاء لم يكتب الا ان نشاء اوسه کو کرسي هغه مشیت په فعل او په ترک کې دي هم زوای چې مشیت په دې وخت کې دي کرسي خلاص شو خبر اوس په تعداد کې اختلاف زمون پلی سوار لسجدی دی وایتو دی د سورت سوار سجده من واجب گایم او د حج دویمه سجده من دینا دویم دا زمون مستر او د شافی رحمت الله علیه پنیزم سوار لستی واغه د سورت سوار نوی د حج دوارا او د احمد پنیز پینزل لستی د سواد المنی او د حج واړه منی او د مالک پنځ یو لستی هغه سواد کې موږ سره مرګره دي د حج په معنی لوبه نه مانی او درې ټکټ کوي د مفصلات کم یو اقرا کې
یو اقتربت الساعه کې او یو نجم انشقاق او اقتربت الساعه کې انشقاق هذا صحیح جماعه صحیح ده خبره خدای دې لکه منځو د سر په سنډې مخه د اتحاد دا درې دی وباسي د سوار له سوار نه سره مو ولایا کوم دی وباسي یو نجم یو اقراء او یو انشقاق دا درې دی وباسي خلاص خبره زوسا فهو ما جاء في سجود القرآن والسنة سنة مراد طريقة مرادنا طريقة درتخي شابتي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا خضر قال حدثنا شعبة بن إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بمكة فسجد فيها هذا مراد شوف مالك لنا جمع فسجد فيها وسجد من معروف هيك كافران مراد غير الشيخ يقوله لا أميو أخذ كفا من حسوان أو تراب جبهته يقول تكل بما لدام كافر فرأيته بعض من كافر القدر كبير أمردان جانا لذا كان جيبو جهد بدوكا مچال والسلام اگر سوٹا میرو نگورا دوی دا سجدی مطلب خور سرن تندی جاکول لی نو یا تندی کتا کول یا خور کتا ابھی سو کتا خور کتولو کی آغا انتصار نرازی کم جی پسجدہ کنا مستسوالو کام چه من معروف کی کافرانو کی سجدہو کا بدل جدا و کافرانو والی سجدہو کا نمادا خبر کردی یہ کم خیر ماوی استا علماء بازلی کلی دی إذا آيته فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فردي کے شیطان بدمیانس کے عوام تلك الغراني والعلا تلك دالات ومناة والعزى الغراني تبرنك جامنا قرد سرون والا العلا ذوي العلا ذوي مرتبه خامتنا وإن شفاعتهن شفاعت الذي لترتجى تاغي امید نرنی نو بس بوتانو مشرکانو وکارو خو ورتواوی چې زمونږه سره مذاکراتو که زمونږ بوتان ومنه زمونږ به ستا سره نورې خبرې برابرې دا پیغمبر محمود سره کړ دا وعده نو بس هغې سجدې حضور پاک الله له وکړه هغې خپلو بوتانو له دا جلالین هم لیکي لیکن مولانا صاحب او بعضې لا وایي د پیغمبر په ژبه شیطان دا الفاظ دا وضع د زنادقه او د زنديقانو د پیغمبر ژبه څنګه د شیطان د اثر نه غیر محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ونرى استقبال شيطانان پیریان خبر اتل شوق وکړه پریوتی ده او د قرآن فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفاظت خطاب دی چې شیطان د اوازونو نه الله نو دا کله غرامیاس کې اوازم لا یأتيه الباطل فلندنا صحیح نه دی دا د کوم ځای کې جلالین مولا لیکلي دې دې کې دې وکړي دا وما كان لنبي وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فمعنى ذكرها وألقى الشيطان في أمنيته في إلقاء قراءته لكن ذا جواب فمدور تمنى فمعنى ذكرها وليه تمنى فمعنى سدى أمين وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ولكي خدای زمادا او فکر مسلمانی وألقى الشيطان في أمنيته تدفع تمنا کے شیطان ورته پورته خلته کوشش کوي چې دا خلق د خیرات ورته دا هغه پدرونو کې د کافرانو شکوک پیدا کړي دا القاش بیان څخه الله ما یو شیطان نو شیطان چې د خلق پدرونو کې د حضور پاک او د قران مطالعه من وسوسه جوړي هغه الله ويختم آياته هغه خلق ته ایمان ورسوي دا څنګه پسې شه
باب السجد تنزيل السجدة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وسعد بن ابراهيم عن الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الثاني تنزيل السجد وهل على الانسان. باب سجد الإسقال. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابن نعمان قال حدثنا مالك بن زيد عن أيوب عن كرامة بن عباس رضي الله تعالى عنه قال الصلاة ليس من عزائم السجود وقد رأيت السجود دا دلیل شو د چا د پاره شه هغه کې خو عزائم السجود دي لکه سجده نه ده وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما دا وګړه دا دلیل دی چې قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او عزائم السجود معنا او پیژنه شافعي صاحب یعنی د سجدې امر پکې نشته عزائم دا ماده چې کله کنه دا نور کله کې دي تاسو په تاسو شوای ټول د سجدې امر دي تر داوود علیه السلام حکایت د پکې خر راکعا وانام سموي نو دې کې د سجدې ذکر دي عزائم السجود دا پیغمبر پکې کړی اولی بل روایت کې راځي چې داوود سجده او شکران دا الله شکر ادا کوي او هم شکر سجده کو اتباعا لداود ولی اتباعا لداود تو کته دا خدای دا حکایت خر راکعا وانا انابت سجده کو انابت سجده جو سجده تو کته دا خدای حکایت ته په امر د سجده نه دی شوی بل دی شوی کوم دی شوی دی هغه پیغمبرانو شکر کې آیت کې کم یو دی وداود وسليمان وفلان فلان فلان عائشة بته وداغه په اخر کې څه وایي اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدى داغه اتباع کا چې داغه اتباع کوم نو په الله داود ذکر کړی دی نو دا هغه اتباع وکړو هغه سجده کړی شکر نو دې اتباع نو التفق بهداه مقتدى امر دې ماته چې داود په کې اتباع دا نور په پلا باب سجد النبي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سعود بن اسحاق عن اسود رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سوره النجم فسجد بها فما بقي من قومه إلا سجد فأخذ رجل من القوم فكف من حسن تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا قال الحمد لله فلقد رأيت بعض قتل كافرا باب سجود المسلمين مع المشركين والمشركون مشرک نجس ليس له وضوء او دې کې ما خبره کړې ده چې سجده تلاوت او د څنګه پاول د دې دي د امام بخاری رضا چې سجده تلاوت او د سم کول یاد لري امام بخاری وایي بالکل په د څه کول شي او مولانا دې دلیل دي چې کان ابن عمر يسجد على غيره ما تاسو ته التویل چې په بهقي کې ما سره قول د ابن عمر بهقي کې ما سره دې قول د ابن عمر لا يسجد الرجل الا وهو طاهر قول دې فعل دې به قول الترتيب او کته وی چې مشرکانو د پیغمبر مخلوق او نجس دي دا تقریر او تقریر د پیغمبر مشرک نه مسلمان باندې کېږي دا څه پدې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الوالد قال حدثنا ايوب عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه ابراهيم متفق ايوب سجده تقريب ده پیغمبر نه دی باب من قال سجد ولم يسجد به قال حدثنا الامام داود وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال فلا يجوز آية السجدة عن ابن قصيد عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من بدا انه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها وبه قال حدثنا ما به سجده واجب على الفور من ذكر ما کې په نجم کې دا سجده کړی دا واجب على الفور من ذا رسول کړي وبه قال حدثنا علي بن ابي ياسر قال حدثنا ابي زيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها واجب على الفور باب السجد اذا السماء انشقت وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت يا ابا هريرة الم انك تسجد قال ولم ارى النبي صلى الله عليه وسلم سجدا لا مفصلات
سجده کړې ده. لم أسجد باب من سجد لسجود القارئ وقال ابن مسعود لابن حزب سجده لسجود القارئ چې سجده قارئ کې نو تکوا دا هغه کوي کنه کوي وتبه کې شابه. فقال عليه سجدا فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فيها سجد فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قال الإمام والسجد. ازدحام هذا من وجود الازدحام. وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجد ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا عن جبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع سجد ولم يسجد. السجدة هي آية سجدة بقصة والناس والدليل غير اختياري وورده. قال أرأيت ما لخبر لو قعد لها فالدين بها واجبنا فأنه لا يوجبه عليه دينا تدخل إبدا إبراهيم بن حسين فهم دليل مغلق. قال سلمان ما لهذا غدونا منقضي لي يراك للسجدين نصدق كالراغل إنني كنت وبيرد حيدين ولا في لما نمير. وقال عثمان إنما على من اسلم على يسوق قصد في دوريته او چې قصد لري بیا وینځته دي باندې سلام ته قائل دي ودي کې حدیث مرفوعان کا ګوري بلا تصدق الا ان تكون ظاهرا. دا ما غدري في من مخالف براشي يعني اذا سجدت وانت في هذا الوقت بين الركعه فان كنت راكبا فلا عليك ان تكون وجهك وصائب لا يسجد بسجود القاسي في قصه آيات وي مسجد صائب ابن يزيد بخل سوچي نور کے سکوی کا ارسو پی مجھے قرآن دے وہ ہے کیا بتے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن مسلم پیسو بعض السلف جدا تمام قصد دوري قصدني وغيره. قال أخبرنا هشام بن يوسف أن جريج أخبره من قال أخبرني أبو بكر بن مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمي قال رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوم الجمعة المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كان الجمعة جاء السجدة وآية السجدة نازل يقول الناس حتى جبل جمشوى يونس حتى إذا جاء قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود هم كثيرين ومن سجد فقد أصاب ولمن لم يسجد فلا يسمع عليه. جلك فيه ودين مراد لا إذا سجدك كنا دي وقت كذا منبخل ولم يسجد عمر فذا وقت ولا نافع لابن عمر إلا لم يفعل السجود إلا أن نشاء رغم مشيئة ففعل وترك لي سنة وتوي هم إلا أن نشاء في تلك الوقتيات في باب الوقت كشابتي. وبه قال حدثنا مقام قال سجد في سراره فسجد بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مطلب قال سمعت أبي قال حدثنا بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن عصمة فقال إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفاتح قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها سجد فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكان في موضع جبهته. أخي خوي سورتي وهو يقول لا دليل شو كتم رفع التحق كم فريدا بس بكم ولا نفسي.